السلام علیکم ملګرو، یو ځل بیا زما کلی کوټلی ګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره ویډیو شیر کوو. په دې موږ په شاکوټ بالا کلی کې موجود یو ځل بیا مو راغلی و د فیملی ته دلته مو ویزټ کړی دورور مخکې مو د ویډیو کړی و تاسو سره مو شیر کړی و او دا انور چې کومه لکه وایف ته زوجه صاحبه ده یا غیر رور دی نو د ویډیو مو تاسو سره مخکې شیر کړی و او هغې سلسله کې چې کوم دی نو اوس د بار نه لکه هغه ټیم سره مو دی ته لکه ډونیشن ویل کړی اوس د بار نه چې کوم فیملی مو ته د دې پوره لکه ډونیشن راستولی هغې کې مو یې صدیقخاني کلي فیملی مو یې د کوټلی کلان کلي فیملی د ناروی نه او د ډډلي نه یوې فیملی تقریبا 50 پاونډ صدیقخاني کلي یو بل مما تقریبا 3000 محله ټټار خیل کوټلی کلان یو ورور 2000 دلته راکړي وي د محله شاتر خیل په برمنګم کې فیملی د 10000 او د صدیقخاني کلي یوه بله فیملی 2000 د ناروی نه چې کوم راغلی 5000 نو ټوټل 32500 32500 روپۍ د دې پوره چې کوم دی نو د مدد راغلی د ډونیشن الله پاک ته تاسو ټولو فیملیو ته ډېر ډېر اجر ورکړي. ویلي چې موږ کوم بنیادم دغسې بیمار وي معذوره وي ضرورتمنده وي هغه ویډیو چې تاسو سره شیر کړو نو لکه تاسو ورسره بیا پوره مدد کوي نو انشاءالله دې د کوم ډونیشن چې راغلی به زه د انور بهي ته لکه ویل کوم او دې چې په کور کې کومه سسټر یې ده دې بنیادم د تاسو چې کوم د معذوره کاس وینې نو او انور بهي وي چې کوم دی نو هغې ته ویل کوي او دې چې کوم خدمات انشاءالله په دغې کې به کېږي خیر سره الله دې خیرات قبول کړي کبیره شهر شه اوسه مدد کړی مدد بل هغه دی نه بس بیمار دی تاسو وینې ټولې وینې او بس سخري شي نه څه تکلیف نشته خبر هم نشي کولی بس دغه کارت کې پروت وي د اینې دا لکه مثال دی چې بیا دا پړي باندې چې هغه نه کوي لکه مثال د کارت سره یې تړلی وي دې دپاره چې دا بیا بار وځي او بیا بېدرکه کېږي او نو دغې د وجې نو بس دا تاسو ته موږ لکه د ویډیو ځکه پیش کوو چې کومو فیملیو ما ته ډونیشن راستولی چې کم از کم هغې ته دا پاته ولګي چې دې ډونیشن ما د فیملی ته راورسولو. انوره دا به دی چې کومه خور ده او دی چې کوم خدمات کوي ویلې چې ده خو چې کوم دی نو پلار یې وفات دی او مور یې مور خو خیر ډېر وخت شوي ده مور یې وفات ده او پلار حاجي صاحب چې دی نو هغې تقریبا یوه نیمه میاشت حاجي صاحب څه نام دی حاجي صاحب صدیق حاجي صاحب مرحوم یې هغې زوی دی دا بس دا دا چې څه هغه او تاسو دا خیرات د خدای قبول او منظور کړي امین او بس دغه د موږ د روژې په خورې رالو رامړو ته تکلیف دی دا چې ته تللی نشي تړلی وي دغلته او بس هغه خبره چې د دوایي ګولۍ او اپله دې پله سامانونه ورته پر بس هغې خور ته به ووایه چې دا کومو فیملیو مدد کړی ویلې چې روژې برکتي میاشت ده او هغه فیملیو ته دواګانې کوي دې په ډبل ویر کې خوش شکیله ځکه چې دا بس بیمار هم دی ګوډي کیسو ها چکار لګو څنګه چکار وای د مچان چې تنه کې پکې ما کې لګي ای خدا ورغه دا ایس نه مې پکې جله جلوري دا جی بس پدې یو لګي الله دې په باندې رحم وکړي موږ چې څومره لکه منډه تړه خدمات وي موږ دغه سي خلکو دې پوره کوو پوره دې الله دې راځي کولوي چې کولو مې کا خیال دې بس ټول دې چې کاټ کې نو سو هوتان شي بدر درسي حساب وروکا بس دې دغه ژوند دی بس دا ټول کاټ سره یا په ویل چیر کې یو ځکه ګرځي بیا دا شي خوش کړي ټول ا ورغوم ته اشاره وکړه ها ته څه لګي کنه ویلې زا خیر راسي ګوډي کیسو دا به یې څنګه بڑا زموږ الله په باندې رحم وکړي حاجي به دا ویډیو تو سره او به د خور ته ویرګي کنه چې دوی د لکه هغه د پوره خدمات علاج دی پوره نو بس په دې موږ کاجي بس موږ به تاسو نه اجازه وغواړو په خپل دواګانو کې موږ ته دواګانې کوي دغه سي بیمارانو د پوره دواګانې کوي الله پاک تاسو ټول ته ډېر ډېر اجر درکړي.
په دې موقع مو یا په گاو شاکوټ بالا محله سسیخیل وی فیملی ته مو ویزټ کړی دی دغه ماما دی وی دغې دغه زوی دی دغې ته څه بیماري لاحقه شوې ده ماما ته موقع ویر کوم او بیا چې کومو فیملیو ته لکه مو پرسنلي دې رور د پوره یلی وو د دې علاج د پوره ویلي چې د علاج الاور نه کیږي شوکت خانم نه او هلته کې تلل راتلل چې کوم دی نو لکه مثال خرچام کیږي بل دی چې کوم لکه انکم د سورس اف انکم د ګاټه واټه ده نو عام دمره نشته څومره چې دی و لکه هغه په خپل د زوی په علاج باندې ولګولې نورې څه واس نشته دی نو نن موږ راغلي او سپیشلي لکه د ویډیو نه مخکې دی نه مو ویډیو نه وکړي ما خپل پرسنلي واتساپ ګروپ کې چې کومې ما ملګري دي فیملی دي هغې سره لکه ما د بیمارۍ اوله شیر کړي وه نو الحمدلله هغې چې څه واس مطابق و دې ته یې څه ډونیشن هم رستولی اب هم زه دې ته اوله کوم خو پیله زه موقع د مشر ته د ماما ته ویر کوم چې خپل د زوی د بیمارۍ اولې سره تاسو سره لکه دا راپورټ اپډیټ شیر کړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مسلمانانو ورونو خویندو مسافرو ټولو السلام علیکم دا مطلب چې مونږه د شاکوټ کلی اوسیدونکي یو محله سسیخیل او خیال محمد مینوم دی او دا شبیر بای دی رغلی دی د لکه مونه بغیر دغه نه خپل هغه کړی دی الله پاک دې د مهنتونو د قبول کړي او د تاسو دی هم چې سم مقصدونو د پاره چا خیرات ته زکات ته مدد ته خدای دی او تاغه یو په 11 ګنا باندې واپس کی او لکه مطلب ما د مو الکته دا لکه ما په خپل علاج باندې دغه کړی خو لکه هغه کې بیا ولټا لکه موږ نچوري رولا نو زپاته رالما نو بیا مې دې واجه نه مطلب چې دا دغه کړی دی چې چا هم د ما سره مدد کړی یا څوک هم رسره کوي نو الله پاک دی هغه په خپل د دغه سي غمونو نه وسوتي او لکه مطلب مونږ بوته ټول عمر د وګونی کو بقایا دا چې کم ورونه مونږ ته مخامخ سکرین ته ویلور دي د دې هم خدای پاک ډیر د طویل عمر مالکانون کی چې دغه سي خلکو لکه مدد کوي عمرسته کوي نو ان شاء الله غمونه مونږ ته نږدوم نه راځي ټولو ته السلام علیکم وې د لږ بیماری اولې سره وایي چې د څه بیماری ده سي لاحقه شي د موټر سایکل نه پروته حاجی او بیا ټی ستن کړی وا خو لیکن دی هغې نه څلور میاشتې بعد دی کې بیا ټمپریچر راووتو نو بیا دغه پرایویټ علاج مو کړی دی او لکه هغې نه بعد بیا ټیسټونه چې رولو نو بیا مطلب شوکت خان هم ته ټرانسفر کړم اوس حال ته د مو دوی میډیسن بالکل فری دی خو لیکن صرف اوپر انا جانا کرایا چې کومه دا هغه د مو د واس نه نو دی واجه نه مو تر خلک مدد کوي لکه لاور ته سیر او سی بیا دا خرچه شو دغه خر نور هغه میډیسن ار یو شای بالکل فری نو دا لکه د کومه بیماری چې لکه د ته لاحقه شوی دا تاسو لکه مثال مو ته وی چې سی سټیج کې دا چې ډاکټرون سي ډاکټرون لکه مشت تیارو کیا تر اوسه نور اس نه دی خودم ریلی چې الله خیر کړي بس الله خیر کړي او دغه یی چې دا بوله کا مزال مولوی دی او یو ځلې غاشوی دا کیموپتری هغه ډروپونه دي کیموتراپی او یغه نه بعد اوس پاتې چې نور سوزل ده 20 تاریخ را روان بیا راغړی پینځه میاشتې نو دا لکه دغه سی بس پکاټ وی ګرځیدل نشي دا سه لګ ډیر هغه کوي خو نور د کمزورتي واجب نه ډیر دغه نشي کولای صحیح حاجی بس ضرور تاسو وینئ په دې سکرین باندې مو یو لکه دغه د پروژه په خله دی ته لکه ځکه ویزټ کو یو خو لکه څنګه چې تاسو ته مو وي مو خپل پرسنلی چې کومه واتس اپ ګروپ ملګری دي دا ولا مې ویل کړی و چې د سره مدد وکي نو الحمدلله غي د روجي برکتی میاش کې خپل چې سو واس کیدو هغه فیملی او مدد کړی دی او څوک تاسو چې د کوم کسان ویډیو ګورئ نو پوره دی الله دې رضا دې فیملی سره دې رور سره مدد وکي ویل چې د لکه د سیده چې د علاج کوونه دا ولاور تتلنه راتلنه دا چې کوم نه خرچه کیږي بیا چې کوم لکه میډیسن شو یا دوايان شو یا نور د ایکس ری وغیرہ ټیسټونه شو نو په دې باندې لکه خرچه کیږي کنه بهرحال مو ته چې کوم فیملی او د دې پورا لکه ډونیشن راشړل دی پای کې چې کوم نه نو د ناروې نه یو فیملی دا تقریبا 34,774 روپیز دا د ناروې نه وی فیملی او د کینیډا نه چې کوم نه 15,000 ایوی فیملی مشته لکه ډونیشن راستول نو دا ټوټل 49,774 خو زه به دې ته 50,000 ټوټل ویر کوم 50,000 روپے دو ورته ورکوم چې ما ته ورکړه دا 50,000 روپے دي خصوصي دواګانې ناروې کې چې کومه فیملی دي او کینیډا کې دي یمو د کوټی کلان او یمو سری په بدل کې هغه ته په 1011 غنا واپس ورکی خدای دې طویل عمرونه ورکی چې دغه سي ناچار او بیواسه خلکو سره مددونه کوي سره دې مونږه امين او تاسو په خپل ټلیفون نمبر ورکی چې کوم لکه اکټیو نمبر وي چې کبه بار سوکتو سره کانټیکټ کوي نو لکه مثال خپل هغه 0307 570 44 92 دا نمبر دا به په سکرین هم ورکم ډایرکټلی د سره کانټیکټ وکړئ ویلې چې مثال تاسو مشتره اوسئ بیا به مو لکه مثال د سوي چې ټیم بلاګي د تراتلو کې
ډایرکټلی د مشر سره د ماما سره په دغه ټلیفون باندې کانټیکټ وکړي الله پاک تاسو ټول ته لکه ډېر راجر دیر کړو دا ویډیو سره خپل هم لکه ګوره او نور ملګرو سره هم شیر کوي ځکه چې دې رور سره چې کوم دنو مدد وشي او د زندگی بچي په دې موقع بس مو اجازه اخلو ان شاء الله به وروسته تر هغه پورې الله حافظ الله پامو.